پاکستان چې کله جوړېده کنه پکېږي ما دا خلک تاریخ لیکلي یو خوب لري بل ورسره تعبیر وسته او خوبونه په تعبیرونو باندې ملکونه نه آزادېږي په افغانستان باندې چې سلويخ کال تقریبا شل کال په روس ورو د شل کال په امریکا او برتانیې ورو افغانستان د خلکو وسوره خوبونه لیدلي دي آزادې په دې کې باندې خلکو سوره تعبیرونه ولېستي په دې کې علماء وایي چې دهلی نه والي د پاکستان د کول نه والي تر د ډیلی پورې یو ونه داسې نه و چې هغې ته عالم کفاره نه و ځوړنده یو ونه داسې نه وه چې هغې ته عالم تله نه و ځوړنده علماء محترم قربانۍ ورکړي دي په هغې باندې ملک جوړ شوی دی ولې افسوس خبره دا ده مولوي صاحب قاري صاحب وایي مدرسې افتتاح کوي مدرسې څنګه بنیاد کوي یاد ساتئ مدرسې جوړول به زما ستا کار وي مدرسې به موږ او تاسو جوړو سکولونه دا به حکومت جوړي او ته ګورې نه د سکول منظوري چې ته وشي هغه راشي نو په کلي کې ولسمکه ګوري په چپړاسیتوب باندې پخوا به ورته چپړاسي اوس ورته عزت مونتنوي کلاسپور ورته وایي کلاسپوري به درله درکوو یو به درکوو دو به درکوو درې به درکوو په کلاسپورۍ باندې ترې ځمکه درې کاله څلور کاله دوه کاله دا ترېنه واخلي بیا د هغې لپاره آبادي حکومت په خپله کوي بیا د هغې لپاره ټیکهدار راځي بیا د هغې لپاره فنډ وځي پاکستان کې دا قدرت شان دی اگر چې دی جوړ شوی د لا اله الا الله او محمد رسول الله په نوم باندې دی شک په دې کې نشته د پاکستان په بجټ کې د لا اله الا الله او محمد رسول الله پر 50 روپۍ نشته تاسو باندې اورېدلي تاسو باندې لیدلي په پاکستان کې د مدرسې لپاره جمعات لپاره چې د بجټ وته بجټونه نوځي قرآن خدمت او قرآن محنت دا د علماء په سر دی علماء په خپل زورور نه دي هغې سره به زمونږ او ستاسو مرسته پکاري کله د یو انسان په ضرورتو نه ګڼ کسان ولاړي ملا یې مضبوطه یې په مخ کې ښه زور کوي چې کله سړی شاته وګوري وروسته راپسې څوک نه وي په هغې کې بیا د انسان په قدمونو کې مضبوطوالی نه وي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو الله جل شانو قرآن کې ذکر کړي دي یضل به کثیره الله جل شانو په دې قرآن کې مثالونه ذکر کړي دي چې ته مثال د ماشي ذکر کړي چې ته مثال د مچ ذکر کړي هغه باندې د مشرکانو او د کافرانو اعتراضونه کول قرآن ته ګوره دومره لوی کتاب ته ګوره او دا مچ معمولی شي یا دا ماشي دا غیر معمولی شي په دې دومره عظیم شان کتاب کې د مچ او د ماشي د مثالونو ته ساجت دی الله جل شانه د آیت کریمه ذکر کوي په دې باندې الله ډېر خلک گمراه کوي او په دې قرآن پاک باندې الله تعالی ډېرو خلکو ته هدایت هم نصیب کوي زمانه حالاتو ته وګورئ کله حضور اسلام د ایمان او اسلام او پیغمبري او قرآن نور راغلی کنه په دې ټوله دنیا باندې د مشرکانو راجو په مکه معظمه قریشو مشري وه او په هغه زمانه کې داسې ناکار او پرېوتې خلک وو چې چا په قریشو باندې حکومت قدر نه کو چا په دې باندې مشوري نه کوله هغه وخت کې چې کوم دی دا ټول قبایلو ځان د فیصلو د جرګو خبرې به وي کله قرآن راغی صحابه پیدا کړل هغه صحابه حضور اسلام فرمایي صحابي النجوم زما صحابه کرام په شان د ستورو دي یایهم اقتدیتم چې کوم یو پسې تاسو اقتدا وکړه اهتدیتم تاسو به هدایت مومئ او چې کوم خلکو سره قرآن الله ورته نصیب کړی او ایمان یې راوړی الله جل شانه کوم مقام ته رسولی دي علما ذکر کوي ابو طالب چې دا حضور اسلام سکت رو ابو لهب دا حضور اسلام سکت رو دغه چې یادېږي دا ابو جهل دا قریشي خاندانو دا قریشو په نسب کې راغلي دي و قدرت شان چې په دغه کې قسمت ایمان او اسلام کې نو کنه الله جل شانه د دنیا نه ایمان رخصت کړی دي او حضور علیہ السلام دا تر ابو طالب سے جو بات کیدا حضور علیہ السلام ولراله قرآن کہتا ہے کہ کلمہ ذکر کړی حضور علیہ السلام ولراله مصافه کې کینه د کلم حالت یو دې ما سره ما ته په وخت کې لا اله الا الله کلمه وایا محمد رسول الله د قیامت پر د الله بارک خلا وګړو مستعار پر شفاعت کوما اچھا پیرو کتل ابو جهل او عتبہ او شیبہ د ویل کافرانه کاډا ګان د چاپیرانه سو اخر وته کلیو او دا شونډي وته چې دي ورې خبردار پلارو د نیکه دین پرې نه دي پلارو د نیکه دین پرې نه دي اسنه چې ور دین واخلي پلارو د نیکه دین پرې نه دي هغه وته ور خبرې باندې کوی نه مستانه دین حق دی هیڅ شک نشته دا بشکه خبره ده ستاسو په دین کې په قرآن کې هیڅ شک نشته ولې سچرو کومه کدی پر ایمان راوړي خلک ورته کنځلو کې
دا خلق برابر ملامتیا وای ملامتیا نشم برداشت کولی او شاعر دا ترجمانی دا خبرو کړی دا یا ابو طالب وتوج ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه وحذار مصبه لوجدتني سمحبذاك مبينا اير ورب دي خبو علم چې دین دې حق او ثابت دی ولیکن ایمان وروړم مسلمانۍ کما کنه نو بیا ولا خلق ما ملامت وای چې پلارو دې کې دین پرې خو دا ورو یاري اخیری خبر راغله د خلینو چې وتا هغه زمره معنا دین عبد المطلب په دین عبد المطلب باندې ورم ځای نکو حضور علیہ السلام دین قبول نکړ حضور علیہ السلام په افاد ورسره یو پجړا شه پریشانی پیراله وی جوړل او چې وی جوړ دا غره پاسې دا هغه ساور کې ومړ شو حضور علیہ السلام چې راپاتې نه الله تعالی قرآن کې ذکر مړو له ما پیغمبره انك لا تهدي من احببت بشکته هدایت هغه چاته نشي کولی چې کوم استغفار خبره ده ولكن الله يهدي من يشاء الله هغه چاته هدایت کوي چې الله رضا وشي الله فیصله وشي الله وتعالى هدایت فیصله کوي